أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تحوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. سورة المائدہ 70 نمبر آیت. پدې آیات کې د اهل کتاب د سوال او د اعتراض جواب ذکر کیږي. اهل کتاب ویل چې قرآن کې داسې دی چې چا تورات قائم کو، انجیل قائم کو، قرآن قائم کو، نو دغه خلکو سره الله تعالی وعده ده چې آخرت کې به الله تعالی جنت ته داخلي، دنیا کې به الله تعالی پراخه رزق ورکوي. نو موږ تورات قائم کړی دی، په تورات باندې زموږ عمل دی. عیسایان وایي زموږ په انجیل باندې عمل دی. دغه شانته کې دویم اعتراض د هغوی دا و، مخکې دا مسله ذکر شوه چې د انسان د کامیابۍ دپاره معیار صرف او صرف دا دی چې د آسماني وحي تابعدار به یو ایمان به لري، ایمان به یي او عمل به د شریعت موافق وي، نو دا د کامیابۍ معیار دی. او د غټو خلکو ته به ځان منسوب کولو سره به غټو کتابونو ته ځان خپل نسبت کول چې په دې کتاب باندې مې ایمان دی، په دې باندې مې یقین دی، دا خبرې کار نه ورکوي. څو پورې چې عقیده نه وي، ایمان نه وي، او څو پورې چې عمل د شریعت برابر نه وي، هسې دعوې کار نه ورکوي. نو په دې ټایم کې عیسایانو یهودیانو دواړو وویل چې موږ ایمان هم لرو او زموږ عمل د شریعت موافق هم دی. نو په دې 70 نمبر آیت کې د هغوی د دعوو تردید وشو چې نه ایمان شته دی، نه د عمل د شریعت برابر دی، او نه تورات او انجیل دوی قائم کړل، بلکې دا ټول دروغ وایي. ځکه چې وجه دا ده، الله وی لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، یقینا موږ واخیستله کلکه وعده د بني اسرائیلونه. کلکه وعده چې کومه وعده اخیستل شوې هغه وعده دا وه چې ټول پیغمبران به تاسو منئ، چې کوم پیغمبر راتون تاسو بیا مرسته کوئ. دا وعده د دوی نه په تورات کې اخیستلی شوې وه چې کله پیغمبر راتلو تاسو به یې منئ او په هغې باندې به ایمان راوړئ. الله تعالی وایي وارسلنا الیهم رسلا، بیا موږ راولېږل دوی ته پیغمبران. دغه وعده چې کله د بني اسرائیلو نه واخیستل، بیا موږ ته پیغمبران راولېږل چې هغه وعده ورته ور یاد کړي چې کوم په تورات کې الله تعالی دوی نه اخیستلي وه چې پیغمبران به تاسو منئ. خو بیا د دوی حالات داسې وو کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، هر کله به چې راغی دوی ته یو پیغمبر په هغه څه سره، یعنې هغه احکامو سره لا تهوى انفسهم چې نه به خوښول نفسونو د دوی، فریقا کذبوا، یوه ډله به یې دروغجنه وګڼله، و فریقا یقتلون، یوه ډله به یې قتلوله. نو دې ځای کې دوی د عقیدې د ایمان او د عمل دواړو اندازه ولګېدله. د ایمان یې دا حال دی چې د الله تعالی نه دومره نه یریږي، د قیامت دومره یقین یې نشته ده چې پیغمبران هم شهیدانه وي، او دا نه مني چې قیامت به راځي، د هغې تپوس به کېږي. نو دا خو د آخرت د ایمان خبره شوه. دغه شانته کې به الله تعالی باندې ایمان د څنګه ایمان دی چې تورات ته مني، په تورات کې د وروستنو پیغمبرانو ذکر و، پیشنګویي موجوده وه، او ته د یو پیغمبر قایل نه، د ټولو مخالفي، نو معلومیږي دا چې ایمان هم دې نشته دی. بیا د هغې نه وروسته کوم احکام چې دغه پیغمبرانو راوړي دي، نو ته خپل خواهش خپل مرضۍ ته ګوري چې کوم حکم د خپل مرضۍ او د خپل شوق او د خواهش خلافي، نو بیا ورسره هغه سړی هم وژني، که پیغمبر یې هم وژني. ځکه دا د دوی اصول او د دوی عقیده وه چې زموږ د عقیدې او زموږ د اصول د څو خلافي او زموږ د رواج، نو که پیغمبر یې نه ما قتلول غواړي، واجب القتل. دا د دوی عقیده وه چې زموږ د موجوده رواج څو خلافي، نو که هغه پیغمبر هم دا واجب القتل او قتلول به. نو د عمل یې دا حال شو چې د خپل خواهش غلامان دي، د خپل نفس غلامان دي. که یو پیغمبر ورته یو حکم راوړي او هغه د دوی خواهش سره برابر نه وي، نو حکم لا حکم دی چې هغه کس ورسره هم شهید کړي. نو نه عمل له شریعت برابر شو او نه ایمان شته دی، هېڅ شی هم نشته، دا دواړه یې نشته، دواړه نوزګار دي. یقتلون یې ووایه، د دې نه معلومېږي یقتلون د پیل مستقبل سره تعلق یې، د دې نه معلومېږي چې دوی ډېر پیغمبران شهیدان کړي هم دي په خپل لاس باندې، او د نور د پیغمبرانو شهیدانولو نیت او اراده هم شته.
یعنی د نبی علیه السلام د شهید کولو اراده هم وه، اگر چې په دې کې الله تعالی کامیاب نه کړو. در یهودیانو قباحتونه شو، د هغې د غټو دعوو جوابونه شو. الله تعالی وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا. دا د قباحت نور وضاحت دی. وحسبوا او دوی ګمان کاو الله تكون فتنه چې دا به نشي فتنه، دا به نشي عذاب. د پیغمبر د حکم مخالفت کول او پیغمبر شهید کول دا به سبب د عذاب ونه ګرځي، عذاب برابر نه نشي. یعنی دومره ډاډه شو د عذاب نه یریدل. مارب قرآن ذکر کړی دی چې کله به دوی یو جرم وکړو څه ورځې به انتظار کاوه چې یاره عذاب برابر نه راشي. په هغه ورځو کې به چې عذاب را نه دوی به ډاډه شو چې یاره که دې کې ګناه وي او رښتیا په دې کې څه د کار جرم وي، نو موږ به الله تعالی زموږ نه څه پناه کړي، دنیا د مخ نه به ورکه کړي وي. خو چې څه چل باندې ونه شي نو معلومیږي دا چې دا څه ګناه ده، نه صحیح ده. لکه باغې کې د پیغمبرانو شهید کول به راغلي، پیغمبر به شهید کړی او پورې به الله راونه نیو. د غون دین مخالفت پې کړی او د توحید مخالفت پې کړی، الله به پورې راونه نیو. نو دوی به دا ګمان کاوه چې دا د سبب عذاب سبب وس نه دی، دا الله تعالی به دې باندې څوک نه نیزي کې موږ راونه نیو. نو الله تعالی وایي دا دومره جرمونه به وکړو وحسبوا بیا به ګمان کاوه الله تكون فتنه چې دا به نشي عذاب برابر نه نشي. فعموا وصموا نو دوی وړاندې شو، کاڼه شو، د حق د لیدلو او اورېدلو نه کاڼه شو، وړاندې شو. مطلب یې دا ده چې کله سره الله تعالی د عذاب نه یریږي او ډاډه شي، نو د هغې نه وروسته بیا سړی ړوند هم شي، حق خبرې نه ویني، کوڼ هم شي، حق خبر نه اوري، ځکه یری ختمه شي. په دې وجه که تاسو غټو بېلمازانو بدعملو له ورشئ ورته ووایئ چې دا کارونه ستا غلط دي، دا ټیک نه دي، نو هغه به لنډ جواب درکړي چې الله تعالی ډېر مهربانه دی، الله تعالی غفور رحیم دی. دې ټکو دومره ډاډه کړی دی، شیطاني وسوسې دي چې دغه جرمونو ګناهونو نه اوس شرم او یره نه کېږي، نو ځکه ډاډه لګیا دی، نه د لمونځ پابندي شته، نه د حرامو نه پرهېز شته، نه د بل ظلم نه لاس نیول شته. نو دغه حال له دوی وجه سخت ډاډه شوي وو چې دا جرمونه د عذاب سبب نه دی، نو په دې وجه حق ته به یې بلکل تن نه ایښودو. ثم تاب الله علیهم بیا الله تعالی مهرباني وکړه په دې باندې. تاب الله په معنا د مهربانۍ سره دی، په معنا د رحمت سره دی. د دې مهرباني د رحمت مطلب دا دی چې د دې حالاتو نه وروسته به بل پیغمبر راغی، یو به شهید کو، خلکو به ونه مانو، یو وخت به تېر شو، دوی به څه ورځې د عذاب انتظار وکړه، هغه ورځې کې به عذاب رانغی، نور هم پسې راوړه شو، یو وخت به تېر شو، الله تعالی بل پیغمبر راولېږو. نو ثم تاب الله علیهم بیا به الله تعالی مهرباني وکړه په دوی باندې، په بل پیغمبر رالېږلو سره بل پیغمبر به راغی. ثم عمو نو دوی به بیا ړانده شو، وصموا کاڼه به شو، ړانده به شو. د دغه پیغمبر معجزو ته به یې نه کتل چې معجزې ورسره دي، ښکاره ثبوتونه ورسره دي، او دوی به کاڼه شو، د هغه په څه ویل نو دوی به نه اورېدل، هغې ته به یې تن نه ایښودو. کثیر منهم ډېرو زیاتو له دوی نه معلومېږي دا چې ټول خو داسې نه وو، خو اکثر یې داسې وو. یعنې د دې کم خلک پکې دیندار او مؤمنان هم تېر شوی دی، خو اکثري خلک یې داسې وو چې بس کاڼه وړانده وو، نه حق اورېده نه ورته کتل. والله بصیر بما یعملون الله تعالی لیدونکی او هغې څه لره چې دوی کول. یعنې دغه ټول جرایم الله تعالی ته معلوم دي، الله تعالی به د دې سزا خامخا ورکوي، دوی به رانیسي، داسې یې پرېږدي نه. اوس دې ځای کې اخوا د عیسایانو چې کومې عقیدې وي د هغې تفسیري بحث دی. دوی ویل چې موږ ایمان هم لرو، زموږ عمل شریعت برابر دی. نو دې ځای کې د هغوی د ایمان تحقیق کوي چې څنګه ایمان لري. نو په دې کې یو قسم طریقه داسې وه چې هغې ویل چې الله تعالی د عیسی علیه السلام او الله یو شی دی، او د دې عقیده دا وایي چې الله تعالی نعوذ بالله د عیسی علیه السلام په جسم کې ننوتلی دی. نو چې موږ د عیسی علیه السلام عبادت کوو نو دلته شته د الله تعالی عبادت شي. دغه خلک چې دې ځای کې قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، دغه جملې سره ذکر شوې ده عقیده. دویمه عقیده دا وه چې دویمه عقیدې والا خلکو به داسې ویل په عیسایانو کې دننه چې خدایان درې دي، نعوذ بالله، یو الله تعالی دی، یو مریم علیه السلام ده، یو عیسی علیه السلام دی. دا پکې به د تثلیث والا کوم عقیده چې ده نو په هغې کې یوه ډله دا وه چې هغې به ویل خدایان درې دي. څنګه درې دي؟ نو دغه درې به یاد په دغه کې دننه یو بله ډله وه، هغې به ویل درې دي، خو هغې به نور یادول. هغې به ویل چې یو الله تعالی دی، یو عیسی علیه السلام دی، یو جبرائیل علیه السلام دی. نو په دې کې مریم علیه السلام به دغه کسانو نه یادوله او د یوې ډلې به یادوله. نو کم کس چې د دریو خدایانو قایل هغه د کوم ځای نه مؤمن کېدی چې هغه دغه ایمان د کوم ځای نه پیدا شو.
الله تعالی وی لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم یقینا کافران شوی دي هغه کسان چې هغه ویل دي چې یقینا الله تعالی د عیسی مسیح علی السلام د جزوه د مریم علی السلام دی مسیح د عیسی علی السلام لقب دی او د عیسی علی السلام ته مسیح په دوه معنی سره ویل کیږي یو دا چې مسیح په معنا د مسح کون کې سره دی عیسی علی السلام به کوم برګي والا مرض والا بوترالو چې په هغه زمانه کې علاج بالکل ممکن نه او هیڅ چا نشه کولی عیسی علیه السلام د معجزې په ذریعه باندې په هغې باندې لاس راکړ او د مسح به ابه ټیک شو د هغې د وجه نه عیسی علیه السلام ته مسیح وایي مسح کوونکی دویم قول پکې دا دی چې مسیح دا د سیاحت نه اخیستلی شوی دی او سیاحت ډېرو سفرو ته وایي نو عیسی علیه السلام به هم ډېرې زیاتې سفرې کولې او د سفرو یې دوه وجې وي یوه وجه دا وه چې عیسی علیه السلام خاندان ډېر کچې خاندان و لږ خلک زکریا علیہ السلام شهید شو یحیی علیہ السلام شهید شو دا دوی کورنۍ وه نو بیا عیسی علیہ السلام او د خپلې مور سره به یې سفرې کولې او خپل کور یې هم نه لارو دشمنان ډېر زیات و کله به یو ځای کې پاتې شوی کله بل ځای کې پاتې شوی هم به یې دعوت چلاو هم به د دشمنانو نه ځان محفوظاو نو سفرې به یې ډېرې زیاتې کولې ډېر به ګرځېدو الله تعالی بیا د عیسی علیه السلام د مرستې دپاره جبرائیل السلام راولېږه هغه به سره هم ملګری شو هم ورسره ګرځېدو نو به دغه دوه وجه باندې عیسی علیه السلام ته مسیح وایي مسیح در دجال لقب هم دی کم چې په آخر زمانه کې به راوځي نو دجال ته چې کوم مسیح ویل کېږي په دې دویمه معنا سره ویل کېږي چې عیسی دجال به ټوله دنیا ګوري مشرق نه د مغرب پورې د شمال جنوب د علاقې به ګوري یو لویه فتنه د آخر زمانه کې برابر سره کېږي قیامت د علاماتو نه دي نو چې کله د یهودیانو په اصطلاح کې کله مسیح ذکر شو هغوی چاته چې مسیح وایي نو هغه دجال دی مونږ چې چاته مسیح وایي نو هغه عیسی علیه السلام دی او په دې نومونو سره دا دواړه مشهور د دواړو القاب دي نو مسیح دلته کې ابن مریم د عیسی علیه السلام کونیت شو د مریم علیه السلام زوی او مسیح د لقب شو اصلي نوم یې عیسی علیه السلام دی نو دوی به ویل چې یقینا الله تعالی هو المسیح همدغه مسیح دی ابن مریم چې زوی د مریم علیه السلام دی نو دا هغه خلکو عقیده ده چې کوم به ویل چې الله تعالی نعوذ بالله د عیسی علیه السلام په جسم کې ننوتلی دی حلول یې کړی دی لکه څنګه چې د قادیانیانو عقیده دا ده مرزا غلام احمد قادیانی عقیده دا وه چې عیسی علیه السلام روحاني طور راغی زما په جسم کې ننوت نو کله به ویل زه آخري پیغمبر یم چې خلکو ښه بې عزته کړه نو هغې نه بعد یې ویل چې آخري خو نه یم بل پیغمبر نه یم نبي علیه السلام نه وروسته نه یم راغلی خو دومره ده چې زه عیسی علیه السلام یم نو خلکو ورته ویل ستا را شکل د عیسی علیه السلام نه دی عیسی علیه السلام صحیح خو په کتابونو کې داسې نه ذکر شوی ته خو اردو ژبه وې پنجابي وې او ته پیغمبر د کوم ځای نه شولې نو د بیا ویل چې دا خو داسې وشوله چې عیسی علیه السلام زما په بدن کې ننوتلی دی نو دا دوکې به خلکو ته ورکولې دا دروغ به یې ویل نو د عیسایانو هم دغه عقیده وه دغه ناجایز عقیده وه چې عیسی علیه السلام الله تعالی یو شی دی الله تعالی د عیسی علیه السلام په بدن کې ننوت وقال المسيح او ویلي عیسی علیه السلام دا رد دغه فرقې دی یا بني اسرائیل اعبدوا الله ای بني اسرائیل او عبادت کوئ د یو الله تعالی ربي چې زمام رب دی او ربکم استاسم رب دی دا دلیل نقلی شو چې عیسی علیه السلام په خپله باندې خلکو ته نصیحت پرېښی و چې خلکو بندګي به د یو رب کوئ یو الله به کوئ هغه زمام رب دی ستاسو هم رب دی دغې بندګي به کوئ بل څه پکې نشته او دوی به دغه عیسی علیه السلام د وینا په خلاف کې دروغ جوړ کړه چې عیسی علیه السلام په خپله باندې هم خدای دی حالانکه عیسی علیه السلام د الله تعالی د وحدانیت دپاره راغلی او دعوت یې چلاو نو دا دومره دروغ شو دومره زیاته شوه چې چاته د خدای نسبت کوي هغه په خپله باندې وایي زه خدای نه یم زه بنده یم او یو الله تعالی عبادت کوي انه یقینا ما یشرک بالله سوچ شریک ونیسي د الله تعالی سره فقط حرم الله علیه الجنه یقینا حرام کړي د الله تعالی په هغه باندې جنت مشرک سره جنت تللی نشي نو دینه معلومه شوه چې د عیسایانو دغه فرقه دا مشرکان دي دا کافران دي د جنت ته بیخ تللی نشي ومأواه النار زید دغه ور دی وما للظالمین من انصار او نه به د ظالمانو د پاره هیڅ مددگار ظالم هغه چاته ویل کېږي چې حقدار ته حق حواله نه کړي او د الله تعالی لوی حق موږ باندې دار د الله تعالی وحدانیت ومنو دغه نه وروسته عبادات دي احکام دي وروسته دي اولنې غټ حق په موږ باندې دار چې موږ وحدانیت ومنو نو چې کله عیسایان دغه وحدانیت نه مني او شرک کوي نو شرک د ټولو نه لوی ظلم دی
ځکه لقمان حکیم هم خپل زوی ته ویل چې ان الشرک لظلم عظیم، شرک لوی ظلم دی، د الله تعالی حق په موږ باندې چې موږ د دې نه مخ اړو نو موږ غټ ظالمان شمار شو. او دوی ظالم هغه څوک هم کې دی چې د مخلوق حق مخلوق ته ناواله کوي، هغه ظالم دی. خدا والا نه، دا شرک والا ډېر غټ ظالم دی. نو دغه مشرکان او ظالمان چې یو مفهوم دی د دوی دپاره به نه من انصار اس مددګاران چې راشي د جهنم نه اخلاص کی او جنت ته بوزي، رسي څوک بوله پیدا نشي. بس